یو د الله نه یره کوي ځکه چې تاسو مؤمنانی او دی کافرانو سره جهاد کوي قتال کوي الله رب العالمین دا غواړي چې تاسو په لاسونو باندې دوی ته ذلت او رسوایی ولا شکست ورکي او دوی وشرمي او د دوی په مقابله کې تاسو مدد وکړي او تاسو سینې په دې باندې یخي او تاسو په ځړ کې د کافرانو لپاره چې کم غیظ او غضب دي هغه ختم کړي الله تبارک وتعالى چې د چا وغواړي دغه توبه قبلي ذکر چې الله جل شانه علم والا او حکمت والا ذات دی مؤمنانو ته بیا خطاب دی چې آیات تاسو دا ګمان کوي چې تاسو به عمدہ سے بپری خودل شي بغیر د ازمایش نه بغیر د ابتلاء او د امتحان نه حالانکه الله رب العالمین په تاسو باندې ازمایش راولي امتحان راولي تاسو ته د جهاد حکم درکې د کافرانو سره د جنگیلو او د قتال حکم بدرکې او دغه شانتي الله تبارک وتعالى بدا ګوري چې تاسو کې څوک د الله رب العالمین په محبت کې د الله جل شانه د حکم د تعمیل لپاره د الله حکم ژوندې کولو لپاره چې دی هغه د الله په لار کې خپل جان مال قرباني او الله رب العزت دا ګوري چې څوک تاسو کې داسې دی چې یو د الله رب العالمین سره د الله رسول سره او خالص مؤمنانو سره د زړه تعلق ساتي الله تبارک وتعالى استاسو په هغه عملونو چې کوم تاسو کوي په هغه باندې خبردار دی ام حسبتم ایا ګمان کوي تاسو ان تترکو چې داسې به پرې خودلی شي تاسو ولما يعلم الله الذين ولما يعلم الله حال داده چې نه د معلوم کړی الله جل شانه الذين کسان جاهدوا منکم چې جهاد وکړ تاسو نه ولم يتخذوا او نه نیولې دوی من دون الله بيد خدینا سوا د الله نه ولا رسوله او نه د رسولنا ولا المؤمنين او نه د مؤمناننا وليجا سو دراز دوست ولیجا سو دراز دوست والله خبير او الله جل شانه خبردار دی بما تعملون دا غسنه تاسو کوي